د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو نیکه حضرت عدنان. دا عدنان چې کوم دی د نبی علیہ السلام نیکه، او نبی سلام فرمایلو چې تاسو زما نیکه عدنان ته پسې سموای ان داغه د کفر خبر مکه وای ځکه چې هغه په ملت ابراهیمی باندې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا بنی نیکه حضرت هاشم، دا هم ډیر نیک سیرت و. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم شجر نسب دی هغه داسې دی: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن نضار بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن معد بن عدنان. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شجر نسب دی تر عدنان پوری. بیا د عدنان نه د حضرت اسماعیل علیہ السلام پوری، او د اسماعیل نه د حضرت ابراهیم علیہ السلام پوری. نو نبی علیہ السلام با فرمایل چې تاسو زما شجر نسب د حضرت ابراهیم علیہ السلام پوری بوزي، مخکې م بوزي آدم علیہ السلام پوری، ځکه چې اهل حسب او نسب والو چې کوم دی په دې کې ډېر زیات رد او بدل کړي دي، تاریخ دانانو په دې کې ډېر زیات رد او بدل کړي دي. نو دا نبی علیہ السلام نا واخلا تر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری د نبی علیہ السلام شجر نسب دا مسلم دے، پدې کې د چا هم اس قسم کې اختلاف نشتا.